السلام علیکم. کلو کې چې سم مسله وشي نو اکثر خلک د جمعات د استاد نه د هغې شریعت باره کې مسله واوري. کلي کې یو پیره کوی ته سپی پرېوتی و نو هغې څښابینو بو شروع کړو. خلک لاړه جمعات استاذ ته وایي چې استاد جي دې سره څه وکړو. هغه ورته وایي 10 بالټې اوبه دې وباسئ نو مسله به ټیک شي. دوی ته 10 بالټې اوبه وویسته خو چې بیا یې وکته بیا هم پکې بینو. بیا لاړه استاد لا نو هغه ورته وایي چې 50 بالټې دې نورې وباسئ. نور 50 بالټې دې وویسته بیا هم پکې مسله وه. بیا لاړه استاد لا نو استاد ورته وایي 100 بالټې اوبه دې نورې وباسئ. چې 100 بالټې اوبه یې ترې نورې وویستې کوهي نه او د کوهي نه بین نه تلو نو دوی چې په څلورم ځل استاد لاړو نو هلته یې تپوس وکړو چې په کوهي کې سپی شتی که نه. نو هغوی ورته وایي چې نه جي سپی خو مو ترې نه دي ایستې. نو هغوی ورته اول سپی راوباسئ بیا ترې 100 بالټې اوبه وباسئ هله به مسله حل کېږي. دا مثال مې دی پورې وکړو چې زمونږ د فرسوده نظام کې یو مړ سپی پروت دی. مونږ کوششونه کوو خو هغه ته په دې بین نه ځي چې هغه سپی پکې پروت دی او هسې د سترګو تور کارونه کوو او صحیح مسله نه حل کوو. څو پورې چې د فرسوده نظام دا مړ سپی د کوهي نه نه وتی دا نظام نه ټیکیږي. دقسې به بین کوي. زمونږ مهنګایي وګورئ تباهۍ ته ورسېده، بېروزګاري وګورئ خلک تباهۍ ته ورسېده. هر طرف باندې ملک په تنزل روان دی، قرضې انتها شوې او ټیکیږي نه. نو مسلې صرف دغه مړ سپی دی کم چې د فرسوده نظام په شکل کې په دې ملک مسلط دی. څو پورې چې دا نه ایله شوي د دې ملک هېڅ هم نه کېږي. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې لازمن وکړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.